چې په روزه کې په رمضان کې یو کس روزهدار ته د ورځې احتلام وشي نو په روزه اثر پریوزي که نه پریوزي؟ نو چې د ورځې په روزه کې یو کس ته احتلام وشو نو روزه پې نه ماتېږي نه پې مکروه کېږي نه په روزه باندې څه اثر شته دی. لیکن یو خیال به ساتي د غسل په وخت کې چې دی به څه کوي، دی به غرغړه نه کوي، لاندې حلق ته به اوبه نه بوځي مارای ته، او بل لا چې د پوزې نرمۍ ته به اوبه نه رسوي ځکه دا یې سر روژه خرابېږي. نو د روژه کې چې د ورځې د باندې غسل واوړېدو نو څه به نه کوئ، بیا به غرغړه نه کوئ او پوزې نرمۍ ته به اوبه نه رسوئ، نور ستا په روژه باندې هېڅ اثر نه پرېوځي. لیکن بعضې حضرات وایي چې د ورځې به غسل وکړي، ماښام چې روژه ماته کې بیا به غرغړې وکړي او پوزې ته به اوبه واچوي. لیکن هذا گپون و شپون، ولې تا ټوله ورځ چې دی لمونځ اودس او تلاوت په جنابت کې کوو چې اوس په ماښام غرغړې کوي، دغه گپ شپ دی ښه. او دا مونږ چې وایو غرغړه به کوئ او مرۍ ته به اوبه را رسوئ او پوزې ته به نرمۍ ته به اوبه رسوئ، دا مونږ د دې دپاره وایو دا سنت طریقه ده، دا څه فرض نه دي. پوزې نرمۍ ته اوبه رسول فرض نه دي، سنت دي. ګورئ ښه، نو که چېرته مونږ صرف وایو خوله په ښه شان سره وینځه او پوزه په ښه شان سره وینځه نو ستا غسل به وشي. دا په غسل کې چې فرض دي نه خوله وینځل دي او پوزه وینځل دي، پوزې ته اوبه اچول نرمۍ ته رسول نه دي ښه. نو دای کې به خیال ساتئ. او یو پکې بله خبره دا کېږي چې یاره جي په د رمضان کې د باندې د شپې غسل واوړي و سهار ته پېشمني نه څوک راپاڅوي نو آیا دا پېشمني چې زه په جنابت کې کوم نو آیا په دې باندې څه اثر پرېوځي که نه پرېوځي؟ نو ګوره داسې کار وکړه ګله چې ښه ښکلی ځان له پېشمني وکړه، که ټیم د سره نه و اخري 10 منټه پاتې نو په 15 منټ کې خو ته لامبې نه، نو چې دی نو په ښه ښکلی ځان له پېشمني وکړه په دې 15 منټه کې. د هغې نه وروسته بیا چې دی نو دغه طریقه چې مې ته د غسل وکړو په دغې طریقه باندې غسل وکړه، د هغې نه پس خپل عبادت کوې، کوده کېږه هر چل چې کوې. دغه طریقه ده رمضان والا. نو یو دوه مسلې به وایو روزانه.